أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. او دوی بوایي چې ارب زمونږه آتیهم ورکه دوی ته ضعفین من العذاب دوی چوند عذاب او لعنت وکړه په دوی باندې لعنت ډیر زیات ډیر لوی لعنت. دا د قیامت هغه احوال دي چې کوم د مجرمانو په حق کې دي چې مجرمان چې چا بېلارې کړي دي چا ګمراه کړي دي. موږ ویلو چې د دوی خلکو په خطایي کې د دوه قسم کسانو لاسي، یو د دوی مذهبي پیشوایان چې کوم ګمراه او بېلاري، او دویم د دوی سیاسي قیادت. دا دوه قسمه خلک بېلارې کولی شي په سمې ته راوستلی شي. نو قیامت په ورځ باندې به دا خلک جهنمیان د دې دوه قسمه خلکو متعلق د الله تعالی به در کې شکایت وکړي. او بره تېر شوي د دوی به ووایي چې ربنا ان اطعنا سادتنا، یقینا موږ تابعداري کړې وه د خپلو مذهبي پیشوایانو و کبراءانو د خپلو غټانو سیاستدانانو حکمرانانو، فاضلونا السبیل موږ یې بېلارې کړي وو. نو دوی به د الله تعالی په در کې به شکایت کوي. ننني سبق کې دا دی چې سوال به کوي چې اره به زمونږ آتیهم ورکه دې مشرانو ته دغه مذهبي ګمراه پیشوایان او یا دغه سیاسي قیادتونه چې کوم بېلارې ګمراه خلک وو، دوی ته ورکړي ضعفین من العذاب دوه چونده عذاب، ولعنهم لعنا کبیرا او لعنت وکړي په دې باندې لعنت ډېر زیات. یعنې غټ مجرمان دا دي که دا خلک نه وي کېدای شي موږ حق لار باندې تللي وي، خو دې خلکو د الله سلام په حق لار باندې د سره لعنړو، نو سزا ولا ډبل پکار ده او لوی لعنت ولا پکار ده. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسان تاسې ایمان راوړی دی، لا تکونوا کالذین آذوا موسی، تاسې مه کېږئ په شان د هغه کسانو چې تکلیف یې ورکاوه موسی علیه السلام ته. په دې ځای کې دا 11 نمبر خطاب دی امت. مخکې دا مسله در شو چې د پیغمبر تابعداري کول ضروري دی، مهم دی. نو ترغیب و د نبی علیه السلام اطاعت. او په دې سبقونو کې ننني سبق کې تخویب دی د هغه خلکو دپاره چې کوم خلک د نبی علیه السلام مخالفت وکړي او هغه ته تکلیف ور ورسوي. نو دوی ته تکلیف یې راخیستلی دی د موسی علیه السلام د واقعې سره مشابه کړی دی. او دا مسله ثابتوي چې کوم خلک د نبی علیه السلام مخالفت وکړي، نبی علیه السلام ته تکلیف ورکړي، الله تعالی د خپلو پیغمبرانو مرسته کوي، دا بری کوي، خو مخالفین بیا پرېږدي نو هغوی ته سزاګانې خامخا ورکوي. نو الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسان تاسې ایمان راوړلی لا تکونوا تاسې مه کېږئ کالذین په شان د هغه کسانو آذوا موسی چې تکلیف یې ورکړه موسی علیه السلام ته. خپلو پیغمبرانو متعلق داسې خبرې مه کوئ چې هغه پرې خفه شي، لکه څنګه چې د موسی علیه السلام په زمانه کې د موسی علیه السلام متعلق خلکو داسې خبرې کړې، موسی علیه السلام ته تکلیف ورکړی و. فبرأه الله، نو الله تعالی بچ وساته دغه تکلیف نه، مما قالوا د هغې ویناګانو نه چې دوی ویلي وه، الله تعالی بچ وساته د هغې څه نه چې دوی ویلي وو. وکان عند الله وجیها، او دا و د الله تعالی په نزد باندې عزتمن لویه مرتبه یې لرله، خلکو بسې بیا هم خبرې کړې وې. اوس موسی علیه السلام باندې د ده سمه تکلیف میلاو شوی و، الله تعالی څنګه بری کړو. دې کې امام بخاري رحمه الله دې کې یو مرفوع حدیث د نبی علیه السلام نقل کړی دی چې نبی علیه السلام د دې ځای کې تشریح وضاحت په خپله باندې کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي چې موسی علیه السلام الله تعالی بني اسرائیلو ته لېږلی او دعوت دپاره کم کسان چې دعوت دپاره الله تعالی انتخاب کړي دي، نو دوی ظاهري او باطني دوی روغ رمټ خلک، اخلاق هم صحیح، صحت هم ټیکي، او دغه شان عقیده هم صحیح، عمل هم صحیح، په ټولو اعتبارونو سره پیغمبران صحیح خلک روغ خلک. نو دا چې کړ دې معاشرې ته راغی دعوت یې ورکاو. په اسلام کې یو صفت د هغې د حیا ویلی کېږي، حیا ډېر لوی شی دی. حدیث مبارک کې دی چې الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان مستقله حصه ده، په چا کې چې حیا نه هغه دغه ایمان مستقله حصه نه محروموي. موسی علیه السلام کې هم ډېره زیاته حیا وه. نو بني اسرائیلو عام عادتونه خراب شوي او ډېر ګمراه شوي وو. هغوی به چې کله نارینه به لمبل نو داسې په شریکه باندې به یې لمبل او دغه شان ځان به یې لګړ کړی او ګڼ کسانو په شریکه لمبل، یو بل نه به نه شرمېدل. موسی علیه السلام به داسې کوله چې کله به یې لمبل ډېر زیات احتیاط پرې کوه، ځان به ډېر پټ ساته.
د خلکو د مخې به د سره د لمبل پټ به لمبل په محفوظ ځګر کې به لمبل خلکو سره په شریکه ډنډانو کې د لمبل نو دی بن اسرائیل په موسی علیه السلام باندې الزام ولګاو چې دا موسی علیه السلام د یو بیکاره مرض شکار دی خوشې مرض پیری هغه مرض په وجه دی شرمیږي نو چا د مخې نه لامبي د نبی علیه السلام د حیا غلط تعبیر یې وکړو حالانکه د موسی علیه السلام حیا دې دپاره وه چې خلک حیا یې زده کړي په دې طریقه باندې ژوند تېروي حالانکه د هغوی د حیا تعبیر غلط ورکړه ویل دا به یو مرض باندې اخته دی دغه مرض باره کې دوی مختلفې خبرې کول چا ویل برګې دی چا یو الزام لګاو چا بل الزام لګاو خوشي الزامات یې پرې لګول موسی علیه السلام دغه خبرو په وجه باندې ډېر زیات خفه او دا خبرې ډېرې مشهورې شوې چې دا موسی علیه السلام پټ لامې د مسارې شته د بیکاره مرضونو د عیبجنو مرضونو چې خلک د نفرت کوي ویل داسې مرضونو شکار دی موسی علیه السلام یو ورځ لمبل کپړې په ګټه باندې کېښودلې یو محفوظ پټ ځګر کې محفوظ ځګر کې چې کله د ولمبل نو بس کپړې راغستې ګټې منډې موسی علیه السلام پسې شاته منډې کړې ګټه مخکې منډې وایي دا پسې شاته دی خو ګټه رسولی نه شي دا ګټه لاړو په هغه ځګونو باندې ورله چې کوم ځای کې بن اسرائیلو غټ محفل ناست او ګپ شپ لګی لګیا دي دا ګټه ورله د منځ ته ورسېدله بیا وترېدله موسی علیه السلام پسې سم روان دی کپړې ته راواخېستلې او دغه روایت کې دا هم دی امام بخاري رحمه الله دا هم ذکر کړی دی چې موسی علیه السلام د ډېرې غصې نه په دې ګټه باندې 3 نه واله د 5 پورې ګزاره یې پرې وکړې په لاټۍ وواله او دا ګټه کې تقریبا خپل د لاټۍ نشانې هم وشولې نښې پکې وشوې موسی علیه السلام کپړې واغوستلې خلکو په خپلو سترګو باندې موسی علیه السلام ولید چې روغ رمټ جسم یې لاره هېڅ قسم عیب یې نه و هېڅ قسم مرض شکار نه و په دې طریقه باندې موسی علیه السلام دغه خلاف دغه الزام الله تعالی په دې طریقه باندې صفایي وکړله او امت ته خلکو ته ثابته کړله چې دا الزامات دي دا د حق پرستو خلکو خلاف را بګنډي او نومونه په دې طریقه باندې چلیږي او د ښو کارونو غلط تعبیرونه دي لهذا په دې باندې یقین مه کوئ خلک د هغې نه بعد چې دا ګټه د خلکو ولیدله موسی علیه السلام د احوال یې ولیدل ډېر زیات شرمنده شو سرونه ښکته کړل ذلیله شو نو دې ذکر کې دغه واقع ذکر کېږي او دغه مسله ثابتېږي چې الله تعالی خپل پیغمبرانو حفاظت په خپله باندې کوي عیبونه الزامونه د دې صفایي به الله تعالی په خپله باندې کوي خو دا خلک به شرمېدلی بیا به دا خلک الله تعالی به در کې ملامت وي نو داسې کارونه نو ځان وساتي او موسی علیه السلام د الله تعالی په حضرت باندې موجیحا وجیح مخور عزتمن وجیح چاته ویل کېږي د الله تعالی په حضرت باندې هغه چاته ویل کېږي چې الله تعالی ته راضي الله تعالی یې دعاګانې قبلوي عمل یې الله تعالی ته منظور یې هغې ته وجیح ویل کېږي د موسی علیه السلام دعاګانې قبلېدلې تر دې حده پورې چې خپل ورور باره کې سوال وکړو چې دا پیغمبر شي د موسی علیه السلام په دعا سره هغه پیغمبر شو هارون علیه السلام پیغمبر شو او داسې ډېرې دعاګانې د موسی علیه السلام الله تعالی قبول کړي دي تاریخ نقل کړي دي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا ای هغه کسانو تاسې ایمان راوړی دی ویرېږئ د الله تعالی نه او ووایئ وینا سمه وینا ووایئ دا امت ته خطاب دی او امت دپاره تعلیم دی چې تاسو کله خبرې اول خو د الله تعالی نه یره وکئ او دویم چې وینا کوئ نو سمه وینا کوئ تقوا څه شي ته ویلی کېږي دا مضمون مخکې هم تېر شوی دی تقوا دې ته ویلی کېږي چې د الله تعالی احکام عملي کول او چې د کومو کارونو نه منې کړی د هغې نه ځان ساتل دې ته تقوا او پرهیزګاري وایي د الله تعالی دپاره چې تقوا اختیاري او پرهیزګاري کې کم کارونه چې ضروري کړي هغه به کوي او چې کم نه منې کړي هغې نه به ځان ساتي اوس چې کله تقوا دا قسم تعریف ته وکړي نو داسې ووایي تقوا را ټول دین نوم دی په دین باندې مکمل چلېدلو نوم دی تقوا په دین باندې چې چلیږي په ټول دین باندې دا ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی په دې کې به ځینې خبرې داسې راشي ستا طبیعت بیا نه مني طبیعت به نه بدي خلاف ځینې به د قوم او د علاقې د رواج نه مخالف په هغې چې عمل کوي خلک به خاندي خبرې به کوي ډرامې به کوي هم ګران کار دی ځینې کارونه به د ستا د موجوده نظام خلافي هغې باندې چې عمل کې بیا مشکلات جوړېږي ځینې خبرې داسې چې د خلکو په نظر کې درنې نه معلومیږي نو په هغې چې کله ته عمل کې خلک به ته په سپک نظر باندې ګوري ځینې خبرې به ستا د عادتونو خلافي ګرانه به درته نو په دین باندې عمل کول آسان کار نه دی ګران کار دی د قرآن انداز دا ده چې کله یو ګران مضمون ذکر کېږي هغه مضمون چې خلکو ته ګراني نو د هغې د اسانولو لارې هم ښودلې چې په دغه طریقه باندې پې عمل وکړي دا به آسان شي نو په دې وجه باندې د اسانولو دپاره دې ځکه کې قرآن ذکر کړي دی چې کله تاسو غواړئ چې په دین باندې صحیح عمل وکړئ او کم کارونه چې الله فرض کړي هغه وکړئ چې کوم یې د منې کړي د هغې نه ځان وساتئ نو د دې طریقه دا ده چې بس وینا سمه کوئ صحیح خبره کوئ
قولا سدیدا دې ته ویل کېږي چې دا به دروغ نه وي، ټوکې به نه وي، خطا به نه وي. دا درې صفتونه چې پکې راجمع شي د سدید ویل قول سدید ویل کېږي. نو رښتونی خبره وي، بالکل د حالاتو سبا پټ خبره وي، ټوکې مذاق به د سره نه وي. دا نمونه خبرې کوي او د دې نه علاوه نورې خبرې مه کوئ، دروغ مه وایئ، غلطې خبرې مه کوئ. او دغه شان ده کې ځینې مفسرینو دا هم لیکلي چې سدید هغه وینا ته وایي چې په هغې کې چاته ضرر او تکلیف نه وي. نو داسې وینا کوه چې کومه رښتوني حالاتو سره پټ بالکل مناسبي دروغ نه وي او چاته پکې تکلیف او ضرر نه وي. نو دغه وینا ته سدید ویل کېږي. کله چې داسې وینا باندې ځان پابند کړي نور دین باندې عمل کول په خپل آسان شي. دا یوه طریقه شو چې ځان د رښتیا پابند کړه، عمل به یې په خپله صحیح کېږي. په دې باندې مفسرینو ډېر تحقیق کړی ده چې د دین باندې دینی کارونه یا دنیاوي کارونه اسانولو دپاره ځان د رښتیاو سره عادت کول یو بنیادي خبره ده. په دې کې شاه عبدالقادر محدث دهلوي رحمه الله چې کوم د شاه ولی الله زوی دی، مشهور عالم مفسر، هغه وایي چې د دې آیات نه داسې معلومیږي هغه چې کله کوم معنی کړله د هغې انداز نه معلومیږي چې که تاسو غواړئ چې په دین باندې عمل کول اسان شي، تاسو دنیاوي کارونه هم اسان شي، نو طریقه یې دا ده چې بس سمه وینا کوئ، غلطه وینا مه کوئ او داسې الفاظ مه استعمالوئ چې خلک پرې خفه کېږي، دردمن کېږي پرې. رښتونې وینا، نرمه وینا، خلک چې پرې دردمن نه شي داسې انداز باندې وینا کول. نو دې سبب دنیاوي کارونه به هم سم شي او اخروي کارونه به هم یعنی دین باندې به عمل کول هم اسان شي. دا یوه طریقه دې ذکر کې ښودلی شوې ده. نو په دغه سکین کې چې کوم دی د تقوا نه وروسته الله تعالی طریقه ښودله چې تاسو تقوا اختیاروئ او غواړئ چې په دین باندې پوره عمل وکړئ، نو یوه طریقه یې دا ده چې آخرت په نظر کې ساتئ او سوچ دا کوئ چې زما څه د آخرت دپاره تیاری وکړو، څومره تیاری مې وکړو، څومره تیاری ماله پکار ده. چې کله ستاسو نظر په آخرت باندې په دین باندې عمل کول به اسانېږي، تاسو ته به د رواجونو سره ټکراو، د بل چا سره ټکراو، دا ټولې خبرې به په خپله اسانېږي. په ځینو ځایونو کې نورې طریقې ښودلې دي، تقریبا چې قرآن به څلور طریقې ښودلې دي د تقوا د اختیارولو دپاره. باقي سبقونه مخکې تېر شوي دي. یو طریقه پکې دا ده چې بس د ځان د رښتیاو پابند کړه، د رښتیاو پابندۍ نه وروسته به په دین باندې عمل کول ورو اسانېږي. اوس دې ځای کې چې کله ته په دې باندې عمل وکړې، په رښتیاو باندې او دین باندې عمل کول شروع شي، اسان شي، نو دې نه وروسته بس پیدا به څه شي، پیدا به سره وځي. د قول سدید د رښتونې وینا پابندي کولو پیدا به سره وځي. الله تعالی پیدا په خپله ذکر کړې ده، یصلح لکم اعمالکم، چې صحیح به کې ستاسو دپاره عملونه ستاسو. یصلح مطلب دا ده چې تاسو به دیني کارونه باندې به عمل کول آسان شي او دغه شان دنیاوي کارونه به تاسو ته آسان شي، مشکلات به په دنیا کې هم حل شي. ځکه یصلح لکم اعمالکم دا مضمون عام دی، دیني او دنیاوي دواړو ته شامل دی. نو دیني او دنیاوي کارونه به تاسو دواړه آسان شي، مشکلات به ختم شي. ویغفر لکم، بخښنه به وکړي تاسو ته، ذنوبکم، د ګناهونو ستاسو. چې کله تاسو وینا رښتونې شوله، عمل د نیک عمل ته آسان شو، دې نه بعد به الله تعالی تاسو ته بخښنه د ګناهونو بخښنه به هم کوي. دې نه معلومیږي چې کوم کس ته نیک عمل ګران دی، چاته لمونځ کول ګران دی، چاته روژې نیول ګران دی، بل عمل ګران دی، نو درې اندازه ولګوي چې زما د خولې انداز غلط دی، دروغجن یم یا دوکهباز یم یا د خولې کې مې نقصانات ډېر زیات شته دی یا په آخرت باندې مې نظر نشته دی، نو دغه وجوهات د جماعت په دین باندې عمل کول ګران شوي دي او دغه کمزوري خپل لرې کړي، نو دې ته به عمل کول اسانېږي او هغې نه بعد به الله تعالی بخښنه هم کوي. دې نه مخکې بخښنه کول نشته دی. ومن یطع الله، هغه څوک چې تابعداري د الله وکړي، ورسوله او د پیغمبر د الله وکړي، فقد فاز فوزا عظیما، یقینا دا کامیاب شوه کامیابۍ لویه سره.